نو دا د قران کریم زما په یو معجزه ده او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاکیدی د ختم نبوت باندې یو زبردست دلیل دی. عزتمندو دغه عقیدې ته د نقصان رسولو لپاره څه خلک را پاسېدلي دي او د نبی علیه السلام په دغه عظیم مذهب د ختم نبوت باندې ډاکه ځنې شوي دي لکه قادیانان په دې وخت کې. زما په د هغې د روکتام دپاره موږ ته علما کرام مختلفو اوقاتو کې پروګرامونه جوړوي، کانفرنسونه منعقد کوي، جلسې جلوسونه کوي، سیمینارونه کوي، دغه رنګې زما عزتمندو کورسونه کوي. نو دغه حوالې سره تاسو ته درخواست کوم زما عزتمندو چې موږ او تاسو په دغه مسله باندې ځان پوه کړو، دغه پروګراماتو کې شرکت کوو. په 14 نومبر باندې زما عزتمندو دغه غټ پروګرام را روان دی مرکزی عیدګاه شمسی روډ باندې. 24 تاریخ دی، د زیارت ورځ ده، سحر د 8 بجو نه تر ماسخوتنه پورې دغه پروګرام دی. تاسو ټولو حضراتو درخواست دی چې په دغه پروګرام کې به ټول ان شاء الله العزیز شرکت کوي. صحیح ده کنه جی؟ کم کم حضرات تیار دي چې ان شاء الله العزیز مونږ به دغه پروګرام کې شرکت کوو. لاسونه سم اوچت نشي. زه به تاسو ته یو خبره کوم ځکه چې تاسو لاسونه بیا صحیح اوچت کوي، ارادي مضبوطی کوي. زمونږ یو بزرګ تیر شوی دی، یو ډېر لوی عالم تیر شوی او د خپل علماو نه او قاري صاحب محترم نه بیا تپوس وکړي چې څونه لوی سړی و. امام العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا شاه انور شاه کشمیر رحمت الله علیه، هغوی به دا خبره کوله چې چا د عقیدې د ختم نبوت د تحفظ دپاره 1 ګنټه ولګوله، زه د هغه دپاره د جنت ذمهدار او ضامن یم. چا ورته ووی حضرت हमें लिख के दे दे. हजरत को फरमाया मियाँ कागज कलम ले आओ, मैं उनको लिख के देता हूँ कि जो अकीदे ख़त्म नबूवत का काम करता है मैं उनके लिए जन्नत का जिम्मेदार और ज़ामिन हूँ. इज़्ज़तमंदो ढेर लुई कार दे लका मसलन यो सड़ी दा वाली ची हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत ज़मा नसीब उगर्जी दा आखिरत दगा बीड़ी ज़मा पारशी ज़माइत मुंदास प्रोग्रामातु की बे शिरकत कवे उस रात हुआ ज़माइत मुंदो पसवार 10 नवंबर बा सोक सोक तैयार है इंशाअल्लाह दगा प्रोग्राम ने कम कम हज़रात राज़े इरादे और फरमाए ला सुनो उचत के जज़ाकल्लाह खैर अहसन जज़ा. अल्लाह ताला ने इस्तासु दगा इरादा पखपल जनाब की कबूल की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मुगो इस्तासु